بسم الله الرحمن الرحیم. امید است تاسې به ټول روغ جوړ یاست او تاسې ویناست. نن به موږ تاسې ته دا غر در ښکاره کوو او داسې دا په ضلع کلسپلا کې یو علاقه ده شرن رو جوګزي ورته او انشاءالله موږ به نن تاسې ته دا غر ټول ښکار کوو او ګوبرید په دغه غره کې چیک شته او څرنګه غر دی او داسې دا به زموږ ملګري راځي او تاسې ته به ټوله حالات زه خبرې چې دا څرنګه غر دی او دا څرنګه جوړ دی او دا څومره بالای دی او دا به د څو غنټو سفر وي او انشاءالله تاسې به ویناست چې دا څرنګه جوړ دی. امید دی چې تاسې به ټول خوندي واخیسته او له موږ سره په سره سوی چې له موږ سره ملګري سوی په دا سفر کې چې تاسې ویناست چې دا څرنګه زه او زموږ ملګري راځي د دغه غره په باره کې به څه معلومات راکړي چې څرنګه غر دی او دا څو غنټو لار. السلام علیکم نورالله، څنګه یې؟ وعلیکم السلام خانه جوړ یې په خیر. او دا نه موږ په کوم ځای کې او دا کوم ځای دی، دا د کوم ځای غر دی او د ده په باره کې څه معلومات راکړي. دا د شرنج کسي غر دی، وک نه مږي او داسې دا ډېر جګ غټ غر دی او په دې کې دا داسې کوم دی، دا ډېر ښه غر دی. اوس موږ نن په دغه غر چې کړ سوي یو چې موږ نن دا غر وګورو چې په دغه غر کې چش شته او چش نشته، خلک یې شیشې دي مرخور او دغه رنګه زرګ چکور دارنګه نور جانوران هم شته. اوس نن موږ به دغه غره ته خیزو، د دغه غره سر به وګورو او ګورو چې دا غر کې چش چش شته او دا غر به چې څومره فاصله وي او دا به څومره دغه غواړي څو غنټې سفر به وي. دا یاره دا به تقریبا 2 غنټې سفر به وي انشاءالله. 2 غنټې سفر وي. انځه نورالله ستا ډېره مننه چې تا ماته د ده په باره کې معلومات راکړي. ستا مننه چې موږ د ده په باره کې معلومات راکړو. دا یو زیات روانوي او د غره پر طرف ته له موږ سره په دې ویډیو کې ملګري ساست او نورالله به درښي چې دا کوم ځای دی د ده په باره کې معلومات درکړي او دا به نورالله 2 غنټې سفر دی. دغسې دی او 2 غنټې انشاءالله 2 غنټې تقریبا 2 غنټې سفر وي او داسې دی. دا زموږ سامان دی، موږ پر موټرسایکله راغلي او انشاءالله روانوي د موږ سره په ویډیو کې ملګري ساسته. درځه تاسې لیدلی ساسته موږ دا یو روان یو او ډېره مشکله لار ده او دا دی نورالله هم روان دی چې تاسې لیدلی ساسته او دا د 2-3 غنټو لار ده او انشاءالله کوشش کوو چې تاسې ته ټول غر در ښکاره کړو او تاسې خپله لیدلی ساسته چې دا څرنګه لار ده او دا ډېر خراب غر دی، ډېره خرابه لارې ده او مخکې به موږ ځو ګورو چې تر دې څنګه لاره څومره ګرانه ده. زموږ ملګری حمید خان هم روان دی. اوس به نو موږ ګورو چې ته لاره څومره ګرانه ده، څرنګه به ځو. دا یې موږ روان یو، سوکه روان یو. اوس غره ته اوس شروعات کوو. اوس کښې له خوا ورځو غره له اوس نو څنګه دا دی اوس ته لیدلی ساسته دا یعنې دا د غره پسونه دي، تاسې لیدلی ساسته. داسې دي دا د ده پسو حفاظت کوي. دا هلکان شنې هلکان او موږ روان یو، خپل سفر جاري دی او موږ په بالا یې خیزو. دا دی موږ اوس روان یو، بالا یې خیزو او ډېره مشکله لار ده، تاسې هم لیدلی ساست. او دا زموږ لار ده، موږ روان یو. انشاءالله کوشش کوو چې په تاسې ټول غر ووینو، ټول غر په در ووینو. دا دی موږ دومره بالا یې راوختو او که تاسې لیدلی ساسته زه راځم کوم چې هغه ایریا چې معلوموي له دغه ځایه موږ را روان سوي یو او دا ټیم الحمدلله 5-6 کیلومتر بالا ختلی یو.
یا زیات او ډېره خطرناکه لار ده تاسې لیدلی شئ دا دی نورالله روان دی بالا سفر کې او زه ستاسې کیمرمین دا یې اوس موږ غره ته یې څه قدر راوختو غر یې څه پاتې دی خو موږ دا یې څه راوختلو دا ځنګل تاسې ویناست ډېر ښایستې درختې دي او ډېر ښایسته غر دی او دا زموږ یا زموږ د ساتین داسې پروت دی ستړی شوی ډېر ستړی شوی او دا غر تاسې ویناسته او داسې دی ډېر غټ سفر دی ځکه ستړیا پکې راځي ډېر غټ سفر دی ستړیا خامخا کې راځي خو موږ بیا هم ښه شولو دونه راوختلو کوشش کوئ ستاسې ته نور مزید بهښکاره اوس موږ کوشش کوو چې موږ د غونډې نور بالا وخیزو تاسو ته مخ ته غر در ښکاره کړو اوس لاندې ځنګل موږ تاسو ته ښکاره کړو دا دی نورالله روان دی او ډېره مشکله لار ده او زه تاسو ته د شا کیمره دې ښکاره کړم چې موږ پر کومه لار راغلي او دا څرنګه ده او وګورئ دومره بالایي او انشاءالله کوشش کوو چې تاسو ته مکمل غر دې ښکاره کړو نورالله څومره به پاتې وي تقریبا ګنټه یې لار به وي یا دوې وبخیږو کوشش دغه دی کوشش دغه دی چې دا موږ خپل وروسته بالا غر ګردو ښکاره کړو دا زموږ غر دی خوش شانس مرګیان دي او صنوبر درخت دي دا ګردو ښکاره کړو انشاءالله که خدای کول دوی به مزې واخلي او له موږ سره د ویډیو پوره وګوري او زموږ چینل د نه هېري سبسکرایب دې کړي لایک دې کړي کمنټ دې وکړي دا دې موږ دا څه راوختلو او ډېر ستړي شولو او ډېره فاصله یا پاتې دا یې تاسې په خپله هم کتلی شئ تاسې په خپله هم کتلی شئ دا څرنګه موږ ته ډېره فاصله پاتې یس او تاسې ویناست چې موږ ته څومره او دا د نورالله روان دی او ستړي شولو واقعي ډېره فاصله ده او ډېر ستړي کړلو انشاءالله هار نه مو نو کوشش کوو چې لاړ شو بالا وخت او په تاسې ټول غر وینو او دا دی چې موږ دا یو څه راوختلو غره ته اوس یې داسې دی خره سره دی اوس به موږ بالا دا دی زموږ ملګری حمید خان هم روان دی په مخ باندې اوس به موږ تاسو بالا د ښکاره کړو چې داسې دی دا بالا سر دی د غره یاره یو 15-16 منټه فاصله به نور هم وي او دا ونې چې دي دا سوګي دي مخکې اوره خسې دي او دا ډېرې ونې سوګي دي نورالله د ګانې سره خپل اواز هم ظاهروي او تاسې کتلی شاست چې څرنګه د او موږ بالا ختلي یو او صرف په دا قدر پاته دی 15 منټو لار موږ ته پاتې بیا موږ په خپل مقصد کې کامیابه یو او امید ایستی به زموږ له ویډیو ډېر خوند اخیستی وي او زه به تاسو ته د ښکاره کړم چې موږ له کومه ایریا زه کوم ځای ته راغلي یو او زه کیمره زوم کوم داسې دا زموږ کلی دی او موږ چې کوم ځای موټرسایکل درولی دی دالته کښته او ګره نه دی ښکاره موږ ډېر بالای باندې یو دومره بالای چې تقریبا 30-40 کیلومتر ده موږ د غره و سر ته راوختو تاسې کتلی شئ نورالله دا دی ولاړ دی او ډېر خوند یې اخي تاسې کتلی شئ چې موږ پر څومره بالایي ولاړ او زه تاسې ته سمه د ښکاره کړم او
موږ پر ډېره بالایي ولاړ یو دا ټیم او که تاسې وګورئ چې نو دا دومره بالایي ده چې زیاته انتها یې نه کوي. ملګری حامد خان هم دا دې ولاړ دی او موږ دلته څه پوښتنې وکړو او د دې د هغه مطابق جوابونه راکړي. حامد خان دا سفر موږ په څو غنټو کې وکړ چې موږ ته دا ځای راوختلو؟ داسې دي دا موږ تقریبا 3 غنټې سفر دی موږ راوکړ او موږ دا ټیم ډېره بالایي ته راختلي او چې بالکل ته کیمره تاسې په خپله هم کتلی احساس چې دا څومره بالایي ده. دا بالایي چې ده تقریبا څو ګزه که درک وي دا بالایي؟ دا بالایي زه تقریبا 40-50 کیلومتر بالایه موږ راغلي یو. او دا چې دا تاسو کتلی ستاسو ډېر ښایسته غرونه دي. زه بیا راځم که تاسې ګوراسته او دا چې دی دا بیا روډ دی او دا زموږ ملګری حامد خان دی. زموږ چینل سبسکرایب کاسته د نورو ښایستو ویډیو دپاره که تاسې غواړئ چې موږ زموږ سره د بلوچستان سیلونه وکړي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، لایک یې کاسته او تاسې ته به نورې پر وخت ښایستې ویډیو در راځي. د الله په امان.